عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ دی داسې مختصر غونې قد والا انسان دی، وړي وړي پنډۍ دي او ډېر مختصر قد والا دی، بیزي سری په یو صحرا کې. ابن ابي مغیث یو کافر دی مکی سردار دی، صنادیدو کې دی، دغه بیزي سری په سونو بیزي دي. اور نبی علیہ السلام داسې تیر شو، ابوبکر صدیق وسره دی. نو نبی علیہ السلام ورته وویل ځوانه ستا په دې بیزو کې پیواله شته او پیواله ما څخه ډېر دي، دا د ابن ابي موعد بیزي دي او دله اسلام نه دی راوړی. ښه عبدالله ابن مسعود نبی علیہ السلام یې موږ له به راکړي یا نه؟ نو عبدالله ابن مسعود انا مؤتمن ذا امانت دار، نماز کا امانت د ابن ابي موعد تاسو له نشم راکړو. پیسې واخله. هغه وینا نبی علیہ السلام خوشحاله شو. وی ابوبکر هلک چې دی نوجوان ډېر ښه دی، امانتدار دی، یعنې خیانت نه کوي او حالت کفر کې دی. ښه بیا ورته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ابوبکر وایي چې داسې یو بیزه نشته چې پی پکې نیت یې موږ له راولې، نو هغې باندې څه کوئ؟ نو نبی علیہ السلام یو ورغومی راوړی، یو وړه غونې بچی راوړی چې تیلانې راغلي، غولان زیلانې ختلي، وی په هغې څه کوئ؟ وی بس ترې راولم. نو ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سقه الیه، ما ته یې راکړه. چې راښکله نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې د هغې په ملا من داسې لاس وو، بعض روایت کې راځي غلام زمانې لاس وو داسې، او څه کلمات وي، څه کلمات، بعض وي چې دا وي، بعض دا وي، بهرحال دا کلمه وي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دا آیات وي نبی علیہ السلام چې کله د هغې په ملا باندې دا آیات وي، نو بیا وي ابوبکر ته انظر الی زرعها یا ابابکر، ای ابوبکر غلان دې ته وګوره پی پکې راغل دي یا نه راغلي؟ ابوبکر وایي چې ما وکتل، ما وی ای د الله رسوله پی پکې داسې را روان دي لکه د په شکل باران، په شکل باران ډېر زیات وي که نه، موسلدار باران داسې روان دي. نبی علیہ السلام یې میجن راوړه. نو عبدالله ابن مسعود میجن راوړه، هغه یې ورته ونیو، نو هغه ډک شو. میجن ډال دی که نه، هغه داسې تالي په شانتې ډک. نو فشربه پیغمبر وسکل، بیا یې دوباره وسکل، ثم سقاله، بیا یې ابوبکر باندې ما وسکول. چې دا ماجره یې وکتل، عبدالله ابن مسعود وایي چې علمني هؤلاء الکلمات، اے مسافرو دا کلمات خو ماته وښیئ، زه خو ټوله ورځ بیزي سره وم او ماښام پکې پی نه وي، ماته هم دغه. نبی علیہ السلام خوشحال شو، یا بکر رجل متعلم، تعلیم والم دی ګورې هلک، تعلیم والم دی ګورې، زده کول والم دی لک. یو خو امانتدار دی، معتمن دی، او دویم د تعلیم والا دی. نو نبی علیہ السلام یې نوجوانا پس ته به خیم چې ایمان راوړی، هغوی ما ته ووایي کلمه. نبی علیہ السلام ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه ویله مسلمان چې مسلمان شله. د ابن ابي موعد بیزي پرېخلي، روان شو، نبی علیہ السلام سره داسې ولګېد. روایتو کې راځي نبی علیہ السلام سره داسې لګېدی لکه سوری چې انسان سره لګي جدا کېږي. نو د لوی عالم نه لوی علم واغست. عاشق څخه علم ولې زیات و؟ هغه لوی عالم څه کوه او د هغې په هغه کروټ کې وه. نو ځکه عبدالله ابن مسعود بیا چې دی د نبي علیہ السلام د کور فرد وکړته، ام عبد باندې مشهور